نبی علیہ السلام ورته درې کار کوه الله به په جنت کې لویه مرتبه درکړي لویه مرتبه په دنیا کې نه په جنت کې به الله یو عالی شان مقام درکړي وی کوم وی اطعام الطعام وی ډوډۍ ورکوه ښه خلکو له څه ورکوه ډوډۍ ورکوه میلمستیا ډېره کوه په غریبانانو باندې خوراک کوه ځان سخي جوړ که اطعام الطعام بخیل سړی ګرانه ده چې په جنت کې مقام ومومي نو ښه د شوم سړي کې شیطان ډېر کار نه کوي وی شیطان وایي چې دله دا بخل پوره دی په ده کې ما ته کار ته ضرورت نشته او دا جاهل سخي نه دی په د هر ټیم شیطان یریږي وي د ده دا سخاوت په دې سزای ته رسوي نو د ده نګراني کوي او د شوم سړي نګراني شیطان نه کوي وي بس دله دا شومتوب پوره دی دا به وله کار کوي ښه سخاوت دا ډیر ښه صفت دی ښه اطعام الطعام ډوډۍ ورکول خلکو له خوراک ورکول میلمستیا ورکول د دواړو جهانو سردار فرمایي چا چې یو میلمه ته بالغ کېښودو د اکرام په نیت الله به دا سړی ضرور بخي الله به ضرور بخي نو اطعام الطعام خوراک ورکول که جنت کې لویه مرتبه غواړي دا شوم سړی نشي موندلی ښه دویم امام الانبیاء ورته فرمایل افشاء السلام سلام بخورئ ښه که څوک پیژني او که نه پیژني خو السلام علیکم السلام علیکم که جنت کې لویه مرتبه غواړي نو خوراک ورکوه افشاء السلام سلام خور کو په خلقو سلامونه کوه که پیژني او که نه پیژني خو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سلام ورچوه دریم خبره امام الانبیاء ورته صلات اللیل د شپې د تهجد منځ کول والناس نیام چې خلق دیو ته په تهجد باندې ولاړې ښه خوراک ورکول او دا سلام عام کول سلام خورول او د شپې د تهجد منځ کول چې ټول خلق ودوي او ته د تهجد په مانځه باندې ولاړې والناس نیام چې خلق وده ولاړې او ته ولاړې الله اکبر د الله سره په ناز و ریاض کې مشغوله او د الله تبارک و تعالی سره په عبادت کې مشغول بیا تینا تپوسو شو وی د الله حبیب دی جنت تبا دی دوزخ نه به بچ کیږو څنګه جنت کې خودی مقام وموندو که جنت کې مرتبه غواړي خوراک ورکوه سلام عام کوه او د شپې منځونه کوه خو د الله حبیب د دې دوزخ نه به بچ کیږو څنګه